أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. سورة الروم 52 نمبر آیات. په دې 52 نمبر آیات کې یو سوال جواب ذکر کیږي او سوال دا د شکل قرآن دومره واضح دلایل سره د اسلام او توحید بیان وکړو، قیامت اثبات په ناشنا انداز باندې زیبه باندې وکړو او دینی احکام په ښه انداز سره ثابت کړل، د نبی علیہ السلام پیغمبري او صداقت ثابت کړو. نو په وری د خلک نه منې خیر وجه سره او د خلکو د نه منلو د لپاره سبب څه شي دا یو سوال شو. نو دا سوال جوړیږي چې یاره ګنده په دلایل کمزوري څخه به جوړی د خلک نه مني. دې ځکه کې جواب ذکر کیږي چې نه، دا کمزوري د دلایل نه، دا کمزوري د هغه چا د دلایل تقوا دی او پر دلایل باندې نه پوي، په دلایل ځان نه پوي او دغه دلایل ته دلایل نه وي، ضد کوي. یعنی دا خلک د بیمارو شکار دي، د مرزونو روحاني مرزونو باندې اخته دي چې دا دلایل مخ ته ویل او نه ویل یو شانت کوي. لکه هغه خلک چې د اسلام سره سخت ضد، نو هغه خپويږي چې اسلام حق دین دی لیکن اقرار نه تصدیق نه کوي، قائل کېږي نه، ځکه چې بیا غزت چې کم دی هغه په سر باندې نه رسیږي. ځینې خلک تکبر لیونه کړي دي چې دا پلانې خبره کوم منم دا ډېر دغه مې را کم شي او دا بس څنګه منم. نو تکبر مذکر رکاوټ شي، نو خبره باندې پوي شوی یې زړه کې خو یقین راځي لیکن تکبر د وجه نه اقرار نشي کولای، ملګرتیا نشي کولای. نو دا کمزوري د دلایل نه شي، دا کمزوري د دغه کس شي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي فإنک لا تسمع الموتى، یقینا ته اورول نشي کولای مړو باندې، مړو ته اورول نشي کولای. چې انسان د ځان کې چې بس ټول حواس معطل کی او ځان نه مړ جوړ کی چې ته سم وینه بس هغه خبره تنبیه کې اثر پینې کی. نو دا خور دی ویونو کې د نصیحت کوونکو کمزوري نشو، دا خور دی کس کمزوري شو چې ځان لاس جوړ کړي دي او د خپل حواس نه کار نه لري. ولا تسمع الصم الدعاء، او ته اورول نشي کولای کڼو ته د आवाज، ته نشي اورولای کڼو ته خپل आवाज. کم خلک چې کڼه هغه د خپل غږ وګونو کې ورنستل نشي. نو دا مثال دا غشا چې ځنې حواس خراب کړي، او اولنې مثال دا غچا د ټول حواس خراب کړي، معطل کړي او یې کار نه اخلي. اذا ولوا مدبرين، هر کله دا وګرځي کې په شابه. نو خلاصې دا شو چې دا کم خلک جسمانی دین او شریعت نه قبلای او باغی کې ذهن نه پیدا کیږي، نو دا اثر کې د خلکو روحاني سخت مرزونو شکار دي. دغه د روحاني مرزونو کې رزت شکار دي، د تکبر شکار دي، د جهالت شکار دي. هغه وجنه دوی حق دین قبلاینا، خدا ر دین دا نه معلومه کې چې دلایل کمزوري، دلایل اس کله هم کمزوري نه دي. در آیت خلاصه شو. آیت ظاهر کې دا دی چې ته مړو ته اورول نشي کولای. اوس دا خبره ده چې یاره مړی به اوري که نه به اوري، او دا مسله څنګه ده، او دې کې د خلکو ذمواري پکې راځي به خلکو باندې که نه به راځي. یو علمي بحث دی چې مړی اوري که نه اوري، یاره ټول نه اوري که ځینې نه اوري، که د ټولو خلکو نه اوري، که د ځینې خلکو نه اوري، په هر وخت کې نه اوري، که په ځینې وختونو کې نه اوري. سوالات دا احتمالات یو علمي بحث دی. په دې باندې کافي دلایل دوه طرفونو شته. په دې باندې یو رساله خالص په دې مضمون باندې کوم چې د شاه نرشه کشمیری رحمه الله د کتابونو نقل شوی ده او خالص په دې باندې لیکل شوی ده. د مفتی محمد شفیع صاحب نو هغه دې باره کې ډېر تفصیلي موضوع باندې مدلل انداز باندې په اعتدالي انداز باندې ذکر کړی ده. دغه ټولو خبرو خلاصه دا ده چې ځینې مړي اوري، د ځینو خلکو نه اوري، په ځینو ټیمونو کې اوري. هر مړیم نه اوري، په هر ټیم کې نه اوري، او د هر چانم نه اوري. نو په دې کې د صحابه کرامو چې کوم بحثونه دي، یا خلفای راشدین او تابعین او د علماء کرامو خلاصې د خزګن تراز. لیکن دې خبره ترازو چې یاره کواوري کمان نه اوري، زمونږ سپارې سپکشته او زمونږ هیڅ سپارې ځانشته. موږ به دې مکلف نه یو چې درو ته ورشو مړو ته نصیحتونه وکړو چې داسې وکړي، هغه څه وکړي، دین قبول کړي، اسلام قبول کړي، تغیر قبلول ورازي تللی. موږ به دې باندې مکلف نه یو. نو دا مطلب دا چې د سره غټه ذمہواری خبره نه ده چې وابوري کو وابه نه اوري، او موږ به څوک څه به کې ونه زموږ سره تعلق نشته.
ځینې خلکو د دین یو موضوع جوړه کړې ده او دی له یو هوا ور کړې ده او بالکل دغه موضوع یې ګرانې ولا او غټ پتو ده رسول چې کم خلک و چې مړی اوري غد سي دي چې سو وینا اوري غم د سي دي یو ګروپونه جوړ کړي دي ډله بازیانی د اثر کې د جهالت انتحار پر قوانین د لپاره زبردست لاري کما خبره چې د ذمہواری د سبا ذمہواری کې داخله د باقي معنی واقعي بحث وکړي دلایل جمع کړي او چې سره ذمہواری نه بهر ده نو پاګه کې دومره تشدد کول دومره زیاتې کول خلک د اسلام نه بهر کول علماء باندې خلک بدګمانه کول د دې ضرورت نو دغه مساله به یا ثابت کیه به ثابت نه کیه به تسوق کیه به ونه کیه مقبولیت پیدا کیه پیدا نه کی لیکن یو لوی ناصر بداوه کې امت کې به زبردست پر قواریت دشمنیان په علماء بدګمانیان د خبره پیدا کی او دغه وبال به خامخته تیارې د الله تعالی په نسبت تیرې لہذا دومره غټه خبره نه را دومره د انتشار د پر قواریت قابل خبره نه وما انت بحاد العمي عن ضلالتهم او نه ته خودن کې وړاندوت عن ضلالتهم د گمراهی د حقینا کم خلک جلاندر یغه د هدایت نشي کولای سم الله ته خودلې نشي چې سترګې نشته سم مطلب کم خلک د خپل حواس نه کار نه اخلي او زد ټینګړې دي نو هغه خلک ته سمېداري تر اوستلې نشي همدغه شرم پاتې کیږي خطا اورول چاته کولای شي در نصیحتونه به کم ځای کار کوي صدر ایل به کم ځای کار کوي ان تسمعوا الا ما يؤمن بآياتنا ته اورول نشي کولای بغیر د حق چانه چې ایمان راوړې زم پیاتونه باندې چې څوک وایي ز قرآن منم قرآن منلې صحیح منلې رسمي او اس داونه او دغه شان بل تعالی مانی ایمانی او د الله یری پزره کی دی کسانو ته خبره کې بدی منی اثر کی او چې دغه د دین درد پزره کې نه نو هغه تاسو خبري کول څه پیدا نه کوي نو ایت نشي اورول کول الا من بغیر د هغه چانه یؤمن چې هغه ایمان راوړي بی آیات نظم پیاتونه مانی فهم مسلمون هغه تابعداري وځه کسان ته کله اورول کې دا فائدہ کوي او چې دغه ته نه کې بل چاته کې نو د نصیحت باره کې ورسته برځه کې هم راشي درشمه سه باره کې سورۃ اعلی کې تقریبا نش چې فذاکر ان نفعت الذکر نصیحت کوا په هغه ځګنو کې چې چرته فائدې کوله نو خلق ته وګوري او خلک به واز می چیک لګي چې داخله قرآن سره سونه مینه کې دین سره سمره مینه کې هغه ته به نصیحت کوا او دا در مخکې اندازې چې دا خلک وته بيخي شاکی او وګ دینه هغه ځګنو کې خپل انرژي مخرج کوا الله الذي الله غزات خلقكم چې تاسو پیدا کړی من ضعف انکم زورینا عقلی دلایل د الله تعالی په وحدانیت باندې د الله تعالی په بندګۍ باندې چې د بندګۍ مستحق صرف الله تعالی دی د کامل صفاتونو مالک صرف الله تعالی دی باقي مخلوقات سره شریک نه دي په دې معنی یو دلیل دا دی چې الله الذي الله غزات خلقكم تاسو پیدا کړی من ضعف انکم زوری سره انسان چې اول پیدا شي ډیر زیات کمزوري اندامونه حواس حس ارسي معطل سم نشي کوله ثم جعل من بعد ضعف قوه بي وګرځاو ورسته د کمزوري نه طاقت دا کمزوري په قلاره کمیدل ټیم په ټیم سره انسان قوي کېدو تر دې حدا برجزو به ختم شو مکمل قوت راغی او دا قوت په ځواني په دوران کې راشي ثم جعل ګرځي من بعد قوه وسر طاقت نزعفا کمزوري دغه ځواني سټیمه پوری بیا په زوال شروع شي سر کې سپین یخته ورورو د اندامونو کمزوري او شکل ورورو بدلیدل او یخته سپینېدل بیر د حالات بدلیدو تر روان شي نو الله تعالی من بعد قوه ثم جعل بغرزي من بعد قوه نصر طاقت نزعفا کمزوري وشيبه بڑاتوب دا انقلابات په انسان کې الله تعالی راولي بل څوک یې نشي راوست نو باقی انقلابات چې کم دي هغه مرګ نه بعد ژوند کېدل جنت له جهنم دي قیامت راتلل دغه انقلابات هم د الله تعالی په اختیار کې دي بل هیڅ په اختیار کې نه دي څنګه چې د انساني انقلابات د الله تعالی په اختیار کې دي يخلق د الله پیدا کوي ما حس یشاء چې غواړي او هو العلیم القدیر د الله په یو قدرت والا دی ويوم بحق ورزمان تقوم الساعه وقائم شي قیامت خلق په الحال نه من قیامت بقائم شي يقسم المجرمون قسمون بخري مجرمان خلق ما لبثوا غير ساعه چې وخت نه تر کړه بغیر د لږ ساعت نه لږ ساعت هم تر کړه دنیا کې یا برزخ نور موږ اړو ټیم تر کړه نه بس ډایرک قیامت شو دا به د قیامت د hebat د وجنه یا بر دوی د زد د وجنه یا بر دوی د تعصب او د بدنیتۍ د وجنه چې دومره لوی زمانه د بدوی لږ ساعت وي الله تعالی كذلك كانوا يؤفكون
همدغه شانته کې دیو چاړول کېدل په د حق نه چې وسنګ دروغ وایي لکه ساتم تر کړه دسی به مخکینم دروغ ویل په هر خبري حق خبري نه انکار کاو قیامت دوی نه مانو د الله تعالی اسمان دین باندې د دوی ترازو نه مانو د الله پیغمبر دوی نه مانو وس قیامت بارکه هم دغه ویواله نه مانو وس وایي چې قیامت خراغه خو دنیا کې موږ وخت دلک تر کړه وقال الذين نبوا حاجسان اوتوا العلم جر شبه د علم والايمان او ایمان او علم دوانه لري لقد لبستم یقینا تاسو تر کړی دی په کتاب الله د الله تعالی په کتاب کې الله تعالی په علم کې یا تقدیر کې الى يوم البعث د ورځې د دوباره ژوند کېدل پورې یعنی غټه زمانه تیر کړل دنیاي ژوند هغه وخت نه راوونه سره دوباره ژوندونه پورې د غټه زمانه د ټول تاسو تیر کړی ده لیکن تاسو وسه خبري فهذا يوم البعث نو دا ورځ دوباره ژوندون ده ولكنكم لیکن تاسو كنتم ولا تعلمون پویږئ نه په خبرو باندې چې کله قیامت قائم شنو بیا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا نو بدغه ورځ پیدا نه ورکی هغه کسان چې ظلمو چې ظالمان دي معذرتهم بانی ده هغوی عذرونه ده هغوی قیامت چې قائم شنو عذرونه به کار نه کوي چې یاره مونږ ته حق دین نو رسول زبې پویدل من او یاره بس زما دا مجبوری و ما ته پته نه و او دیاړي او مزدوري او مسافري او غربت او هر قصه د قصې بل کار ورنکي هیڅ قسم مزربانه به ونه چلیږي قیامت ورځ باندې مونږ ته پته نه و ولا هم يستعتبون نو دې ته مهلت ورکړی شي دوباره اعمالو لپاره یعنی دوباره د چانس هم نه ملاويږي چې خیر دی په حال تاسو ته پته نه و جهنم تم خو نه چو خو بیا لاړ شي دنیا ته بیا عمل وکړي دا بیا چانس نه بګي هم نشته ولا هم يستعتبون نو دې ته دوباره مهلت ورکړی شي نو چې مهلت به هم نه ملاويږي غزرونه نه قبليږي نو سزا کې نه به سبزش جهنم به ځکیږي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن یقینا من بیان کړل د خلکو د پاره په دې قران کې من کل مثل هر قسم مثالونه د واعظ او نصيحت د پاره په دې قران کې هر قسم مثالونه موجود دي ولئن جئتهم كتراول دي تبي آيات ونخا ليقولن الذين كفروا خما خبواي هغه کسان چې کافران دي ان انتم نيتاسو الا مبتلون مگر باطل باندې چې څومره دلایل ودراوړي څومره نخ ودراوړي دي خلکو دومره زټ ټینګ کړي چې بس پاګې باندې به اعتراض کوي او منی بیان كذلك حمد شان دکی یتبع الله مهر لګي الله تعالی على قلوب الذين لا يعلمون وزرون د هغه کسانو باندې چې هغه نه پوهیږي په دې خبرو باندې فاصبر د صبر کوا نبی علیہ السلام تسلی ده ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی رښتونی ده الله تعالی چې کوم وعده کړي د قیامت د اعمال د حساب کتاب د ظالم نه د انتقام مظلوم سره د مرستي هغه ټول وعده حق د رښتونی دي ته صبر کوا ولا يستخفن الذين او بالصبر دې نه کې تعالی هغه کسان لا یقینون چې هغه یقین نه کوي استخفاف د دې ته ویل کېږي چې یو کس دومره تنگ چې بے صبر شي او چې کله بے صبر شي نو دوه کار وکړي یا دا چې خیری وکړي چې بس مخ سره پناه کی او یا د څه وکړي چې خپل کار پیدا چې بس یاره ما دومره زمانہ خدمت وکړو کار مې وکړو خصوص زما قدر او احترام په ځمانه خو زما ټول نمونه او بیزتیان او ډرامې دي نو بس دا کار پرې خودل پکار دی بس تخوانه ونه نو دغه دوه خبر د استخفاف وي نبی عليه السلام ته هدایت شو یو په حال خلکو د خیریونه کې چې په حال دی بیا عذاب راشه عذاب مغواړه عذاب راتلل والا دی د الله وعده رښتونی د چې الله ویلي غسی بسم کی ته مغواړه او دوی مدد چې خپل کار پرې نه دی خپل کار جاری وسات نو ولا استخفن الذين او بے صبر دي نه کې تعالی هغه کسان لا یقینون چې یقین نه کوي چې یقین نشته بدبختی به کوي بد اخلاقی به کوي اراد بد نمونه الزامات ګستاخیانی به کوي تا ته یو درد رسیږي نو بدغه من ته صبر وکړه خپل کار جاری وساته او په الحال ته آزار